حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی بہترین ځوان سے اللہ رب العزت ډیر حسن او جمال ورکړ. دته د مکه مکرمه شهزاده ویل کېده. دغه والده د مور ډیر انتهایی مالدار کتابو راخستی سی پوکایز باندې ورشمو یو جوړه د واغ مست مقام به بل جوړه او هر ورځ به دغه دوه جوړې نوې نوې بدلول. مصعب ابن عمیر نوجوان زنکای ده او دومره بهترین خوشبو به استعمالوله چې په کومه ګلۍ باندې به تیر سو پوره ورځ به دغه ګلۍ خوشبویي تله خلک به په ګلۍ کې راووتل معلومات پورته کېده چې مصعب ابن عمیر تیر سو. لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته راځي ایمان یې راوړ. ایمان راوړلو نه وروسته نوجوان خپل ایمان پټ ساتلی. والده په خبره سو دغه نازنین نوجوان دغه بهترین ځوان چې د الله رب العزت دین یې قبول کو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړ. والده خبره سو والدې په د باندې ټول د دنیا نعمتونه کټ کور کې بندي کا هو تاړ ټول د دنیا هغه سہولیات منقطع کړ. یو شی د کور نه ورکاو جامې خیرنې شلیدلې جامې د ټاټ والا جامې په ځان باندې اچولې دا هغه سری سری ټاکي ورته لګېدلې. مصعب ابن عمیر چې ټوله زندگی شاهانه تیره کړې ده. کله چې مکه مکرمه کې په آزاد سو نبی علیه الصلاۃ والسلام حبشې ته ولېږه ولاړ سه د مهاجرینو سره هجرت وکړ. بیا مدینه منورې ته څه وخت مکه مکرمه ته راغی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې مدینه منورې ته ولاړ سه. دغه مصعب ابن عمیر بغیر د مور او پلار نه مدینه منورې ته ځي. د ایمان نعمت ورته نصیب شوی د دنیا ټول سہولیات پرېښول او د دنیا په نعمتو باندې هغه د ایمان او نعمت قدرمن او قیمتي وګاڼه. مکه مکرمه ته ولاړ. جنگ بدر کې الله رب العزت دایته کامیابی نصیب کړه. جنگ بدر کې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ شریک. احد په میدان کې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ شهید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کله ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي چې دا خو مصعب ابن عمیر دا خو د مکه مکرمه هغه شهزاده ده. دا خو د مکه مکرمه هغه نازنین بچی ده چې په مکه مکرمه کې به د استعمال یو جوړ او د مقام به بل جوړ او په مکه مکرمه کې تر ټولو بهترین خوشبوئی به د استعمال وره. لیکن د الله رب العزت د دین لپاره دغه ټول د دنیا اسباب پرې کول د الله رب العزت دین قبول ایمان په الله رب العزت راوړ. نو دغه ایمان چې انسان ته الله رب العزت ورکړي دا د دنیا تر ټولو اشیاء او قیمتي ده. دا د دنیا تر ټولو اسباب او قیمتي ده. دا د انسان لپاره د زړه اطمینان او د سکون ذریعہ د ایمان ده. مال او اسباب د انسان د زړه سکون او د اطمینان ذریعہ نه ده بلکہ اللہ رب العزت سے چاہتا ایمان کامل ایمان نصیب کړی. باوجود دې نه کده د سره مالی او کنه دې په خوشحالي او اطمینان سره زندگی تیر. الله رب العزت په دته د زړه ولا خوشحالي نصیب کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الایمان بضع و 70 شعبۃ. د ایمان سره پاسه او یا شعبی دي او یا درجی دي او یا اجزائی دي. وافضلها لا اله الا الله. پټولو کې بهترین جز د ایمان سے ده. پټولو کې بهترین حصہ د ایمان سے ده لا اله الا الله وي. ذکر لا اله الا الله په ذریعہ سره مسلمان ایمان کې داخلي شي. او بیان علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وادناها اماطه الاذى عن الطريق. او تر ټولو کم درجه تر ټولو کم جز تر ټولو کم حصہ د ایمان سے ده یو د تکلیف وال شی سے بلاره کې پروت یو مسلمان یې لره دام دی ایمان حصہ ده. دا مسلمان ته حکم ده چې بلاره کې د تکلیف وال شی مغرزه بل چا سے غرزول یا غم لري. نن خو مسلمان هغه مسلمان ځان ته مضبوط مسلمان یې چې ولته مسلمان بلاره کې ازلو واچي
لو لارې ته د خپل کور ګن غورځار کړي دا د ایمان حصه نه ده، دا د ده په بې ایماني باندې دلالت کوي. نبی علیه السلام ویلي د ایمان حصه دغه ده چې د لارې صفایي وکړي، د لارې نه ګن شی لرې کړي، لارې نه اذیت ور شی لرې کړي، هغه شی چې مسلمانانو ته یا نور حیواناتو ته تکلیف رسیږي هغه شی د لارې نه لرې کړي، نو دغه د ایمان حصه ده. او بل نبی علیہ السلام فرمایلی الحیاء شعبة من الایمان، او حیا دغه یو لوح حصہ دی ایمان ده. کوم انسان کسی حیا موجود ہے، کوم انسان ته الله رب العزت پاک دمنی ورکړي نو دغه دی ایمان لوح حصہ ده. نبی علیہ السلام فرمایلی سدی پاس اویا شعبې دی ایمان، په ټولو کې بهترین لا اله الا الله، تر ټولو نه کومه درجه دی ایمان د لارې نه د تکلیف ور شی لرې کول دي. تیږه د په لاره کې پرته ده، ازغی په لاره کې پروت ده، بل یو داسې شی په لاره کې پروت ده چې هغه مسلمانانو ته تکلیف ورکوي، انسانانو ته حیواناتو ته تکلیف ورکوي، د الله رب العزت د رضا لپاره به مؤمن سړی لرې کوي. او بل د ایمان حصہ نبی علیہ السلام فرمایلی چې حیا ده. مسلمان به حیاداری، مسلمان کې به حیائی، بیا به په کې ایمان موجودی. کب مسلمان به حیا نسی کېدلی، مسلمان به همیشه حیاداری، د بل په عزت د بل په آبرو باندې بد نظر نه ورځي.